السلام علیکم څنګه حال دی ښه ټیک ټاک مشران کشران واړه ټول ښه د جهانګیر خان ستاسو په وړاندې د دې وینا لپاره چې موږ په اخترونو باندې اکثر د ملک نه بهر ځو یا د نورو غټو ښارونو ته ځو نو دا ځل شوګان شته دی او په دې غټو ښارونو کې هم شته بهر ملکونو کې هم شته نو زما چې کوم دا خواهش و هغه دا و دا ځل چې ما چا مشوره راکړې وه ما باندې ډېره ښه لګېدلې وه چې چا صده کې شو کړو کاکا خیل شادي حال هلته به د اختر لومړنۍ ورځ دویمه ورځ درېیمه ورځ او څلورمه ورځ لومړنۍ ورځ باندې به د یوې بجې نه شوګانې شروع کوو او د دویمې درېیمې څلورمې ورځ نه به د سهار نه شروع کوو اتو نهو نه یا لسو نه دا چا وی چې دا میوزیک او دا ډمتوب او دا ډول سورنه دا د پښتون کلچر دی او دا ثقافت دی چرم نه دی ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله د دې باره کې قرآن کې الله آیاتونو کې ممانعت کړی مزه دې ګناهونو ته او دې فحاشۍ ته او دې نارواو طرف ته پرون خبر شوم په چارسده کې یو شادي حال دی هغې ته به څه ډمان راځي او داسې د اختر لومبنۍ ورځ او دویمه ورځ او درېیمه ورځ ولې چې مسلمانانو تراوی کړي روجې نیولې دي عبادات یې کړي دي چې دا د دې نه واپس صفا کړي دا درې ورځې به شو وي دلته او هغه شو کې د دوی صحیح خو خاکي پکې اجړاګان او ډمان پکې ګډېږي او دا الکان ځي دا پیسې لګوي ټکسونه ورکوي او ګناهونو طرف ته بیا دا خلک مایله کوي په څه خوارو باندې الله دا مسلمانان د ګناه نه پاک کړل ځان ته ودرول معافې کړل اوس دغه شیطانان را لګیا دي واپس ګندګۍ جهنم ته تلو والا جوړوي نو موږ دغه انتظامیې ته وایو د چارسدي چې کومه انتظامیه ده بلکې د تحصیل چارسدي چې کوم میر دی ناظم اعلی دی هم یو ښایسته عالم دی مفتی دی جناب حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف شاکر صاحب حفظه الله هغې پې خبرې کړي هم دی موږ د چارسدي انتظامیې ته م وایو د چارسدي خلک ډېر درانه خلک دي دا پښتانه خلک دي پښتون چرم ډمتوب نه خوښوي منگ وایو چې برپور اے ڈی پی او صاحب اے ڈی ایس پی صاحب اے ایس ایس پی صاحب ستا په قلم کې طاقت دی ستا په حکم او فیصله کې الله دا طاقت ایښی دی چرم دغه خلکو ته اجازت ورنکړي چې چارسدي په خاوره دغه شوګانې د اختر په ورځو دغه ډمان دغه اکټران سینګران او اداکاران دا معامله سرته ورسوي بیا د چارسدي پښتانه چې من حیث القوم مسلمانان دي دا به ستا نه خپوي بلکې د قیامت په ورځ به د الله دربار کې به ستا ګریوان کې لاس اچولی چې د دې سړي په قلم کې قوت او د دې شي ممانعت یې نه کوو نن دا شو وشوه سبا به سینما کولاویږي ایو پکې وایي دا میوزیک چې دی دا ډمتوب چې دی وي دا د پښتون کلچر دی او د پښتون ثقافت دی زه وایم دا خبره اخري غلطه ده دا خطا ده څوک چې پښتون ډم حسابوي دا پښتون نه دی دا ډم دی دته زه پښتون نشم ویلی پښتانه څوک دی ته تاریخ د پښتنو وګوره پښتانه من حیث القوم مسلمانان دي د مسلمان او د پښتون د خور لوپټه چا نه ده کتلی دغې ته زه پښتون نه وایم د چا خور چې په سټیج باندې ګډېږي او هلکانې پوندې ته ګوري او د دې لیچې ویني او د دې شونډې وریځې او اننګي وي ویني دا پښتون نه دی دا ډم دی ډم دا د پښتون د قوم نه د پښتون د کلچر او د ثقافت نه بهر سړی دی که هر څوک دی دته پښتون نشم ویلی دا ډم دی دا چا وی چې دا میوزیک او دا ډمتوب او دا ډول سورنه دا د پښتون کلچر دی او دا ثقافت دی چرم نه دی ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله د دې باره کې قرآن کې الله آیاتونو کې ممانعت کړی ولې هغه پښتانه مسلمانان چې د ګناه نه پاک شوي دي بیا د چارسدي خاوره باندې ولې د الله عذاب راولی لږې ورځې مخکې د باندې سیلاب تیر نه شو ستا د منډې پول خراب دی چا ټیک پرون مې وکته سوات کې د بحرین دغه کالام او د دې خوا د مدین د خلکو رابطه ختمه ده پولونه ختم دي راشن نشي تللی ډاکټر له چې بیمار راځي هغې په کټونو کې تړلې په نورو طرفونې بوځي نو ای پښتونه ای نوجوانه ستا پیسې چې په دغه ډمتوب او په دغه
ټیکسونه باندې لګي دا پیسې هغه غریبانانو له یوسه ډیر کې ډیر پولونه وړي دي ولې دا عذاب په 400 نه راځي څه لږې ورځې مخکې د باندې تیر نه شو دا کورونه یو نه وړه بله ورځ زلزله رانله نو زما وروڼو دا د پښتون کلچر نه دی څوک هم چې وایي میوزیک څوک هم چې وایي ډول سورنا ډرامې دا د پښتون ثقافت دی او پښتانه ډم هم پښتوني نه 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 بلکې دا سړی ډم دی دا پښتون نه دی هر څوک دی که لیډر دی او که غیر لیډر دی دا پښتون نه دی د پښتون د خور لوپټه څوک نشي لیدی د هغه د پښتون د خور پوندې چا نه دي لیدلي او نه یې لاسونه او لیچې چا لیدلي او نه یې ویښته او شونډې چا لیدلی دي د چا خور به په سټیج ګډېږي دا به ځان ته پښتون وایي دا بې غیرته هغه ایمان دی چېرته لاړه پښتو خو دې سر خوړلې ده غیرت دې څه شو پښتون خو هغه وی چې د ده خور او لور د ده ښځه به ټانګه کې کېناسته نو د ټانګې نه به ګیر چارپیره صادر راتاوه پرده به یې تاوله هغه کوچوان ته به هم نه وي چې ته په سیټ کېنه ابه نیغ ولاړو دا پښتون چا کړی دی دا پښتانه دا نشو منلی هسې په نوم باندې څوک پښتون کېږي نه په زهرو باندې د شاتو نوم ولیکه زهر په نوم باندې شات کېږي نه په ډوم باندې به ته د پښتون نوم ولیکې دا به پښتون کېږي چرې هم نشي کېدی او بل دغه اکټرانو ته م وایم دغه اداکارانو سینګرانو ته م وایم بس دی توبه کوي موږ د باندې خفه کېږو قسم د الله په ذات ستاسو په ځوانۍ هم د جهنم اور پیرزو نشي موږ د باندې خفه یو او اسانه خبره ده ستاسو په مخ باندې مسکا راوستو دپاره زه ګډېږم نه دیله نه پیسو له ګډېږي کله دوبۍ له ځي او کله شارجه له ځي او کله ابوظبي له ځي او لا اوس 400 ته را روان او ته وایې زه ستا د مخ د مسکا دپاره الله فرمایي فلیضحکو قلیلا ولیبکو کثیرا مسلمانان دې خندا کمه کمه کوي جړا دې ډېره کوي د الله خبره ومنه او تا ډېر خلک وخندول څه درته میلاو شو د ډم نه علاوه بل لقب درته میلاو نه شو هغه اجراګان چې ګډېږي هغه سینګران او اکټران چې اکټینګ کوي د خلکو دپاره هغوی ته پیغام ورکوم مسلمانانو تاسو خو کلمه وایئ اکټینګ کوئ اجړاتوب کوئ او دغه رنګې سینګینګ کوئ د یوې ډمې هغه خبرې نه دا عبرت والی یو مشهوره ډمه وه د هغې مور په موبایل باندې اشې شته بیا وګورئ د هغې مور خلکو ته منت کوي ای خلکو سوال درته کوم منت درته کوم او سوال منت دا کومه چې زما د لور هغه ګانې او هغه ګانې هغه سینګینګ ما اورئ ولې چې ما هغه لور په خوب کې ولیده او هغې ما ته ووې چې ما کومې ګانې ویلې دي د هغې د وجې نه ما ته ډېر زیات تکلیف او عذاب راته قبر کې میلاویږي دې خلکو ته پیغام ورسوه چې بس دی که زما په ژوند باندې زما سندرې او ډرامې او زما سینګینګ هم اورېده نو خیر دی زه ژوندی وم اوس زه قبر ته راغلی یم او هغه شیزونه په نیټ کې پراته دي او د هغې په وجه ما ته قبر کې ډېره لویه سزا او تکلیف او عذاب میلاویږي نو د هغه مورې بیا دا سوال منت قوم ته وې چې قومه زما د لور هغه ګانې او لوبې او هغه ډرامې ما اورئ ای سینګرانو ای اداکارانو ای اجړاګانو ای اکټرانو سبا به تاسو هم دنیا نه لاړ شئ بیا به ستا دغه ډرامه دغه شو دغه اکټینګ خلک په موبایل اوري په نیټ به ګوري او عذاب به تا ته قبر کې میلاویږي بس دی الله سره روغه وکړه بیا به ډېر ندامت او دا افسوس هغه ارمان به کوې خو لیکن وخت به دنه تیري نن وخت شته دعوت تبلیغ کې وخت ولګوه بس دی ډېر عمر دی په ګډاګانو تیر که څه دې جوړه نه کړه ډېر عمر دی په اکټینګ او په خنداګانو په خاکو تیر که څه دې جوړه نه کړه بس دی ستا په ځوانۍ د جهنم اور زمونږ فرزو نشي دا یو دعوت فکر در کوم مه ګناهګاروه خلکو له د فحاشۍ دعوت مه ورکوه په شو کې څه خو جینۍ راځي او ګډېږي هلکان ورته ناست دي هلکان راځي او ګډېږي هلکان ورته ناست دي یا خاکه جوړوي خلکو میکپونه کوي د فحاشۍ دعوت ورکوي خلک ګناه طرف ته مایله کوي خلکو نه زناګانې کېږي او بیا موږ وایي دا پښتو ده او دا د پښتو ثقافت دی لعنت شستا په دغه پښتو باندې بدبخته چې دې ته ته پښتو وې نو زما وروڼو 400 کې چې دا کم کار کېدو والا دی موږ یې برفور مذمت کوو بلکې جمعیت علماء اسلام جمعیت طلباء اسلام او ټول مذهب پسند او اهل دین خلک چې کوم دین اسلام مذهب نیکان خلک دي هغوی ټولو پیغام ورکړی دی
تاسو هلکه په دې خوشحاله چې ارصدې په دې خاوره باندې په دې شادي حال کې دغه 3 ورځې د ډمتوب دا شو وشي که ونه شي هلکه د زړه نه وایه هلکه که تاسو پې خوشحاله چې موږ هم پې چپ شو هلکه تاسو لاس اوچت کړئ لکه دې موبایل والا ته هم ویم چې دا پکې راواړوه دا ټول خلک په دې خفه دي دا پښتانه دي من حیث القوم مسلمانان دي هلکه لاس دې ښکته کړی ستا ورته اراده جوړ شته د تلو دا ټول پې خفه دي نو موږ انتظامیې ته م وایو موږ ټول پښتانه چې ارصدې په خاوره دا عذاب نشو برداشت کولی بلکې دغه اکټران هم زموږ رونه دي دغه انسانان دي هغې هم دعوت ورکوو چې بس دغه شی پرېږدی د هغې په ځای توبه وباسئ دغه دنیا د زړه بدله کوي په دې چې کومې پیسې تاسو ګټئ دغه پیسې دغه کمایي دام حرامه ده حرامه ټول عمر د حرامو خوړل په بچو د حرامو خوړل ټول خلک دي دعا د ګناه طرف ته د دعا نه دې بچ کړو ګناه له دې راوستل خلک د نیکو دعوت ورکوي ته د ګناه دعوت ورکوي ښه اکټران دي ښه تجربه ناک دي خدا ورته وایو چې هدایت طرف ته راشئ نن الله روغه کوي الله ته توبه وباسه که نه الله دې توبه ونه ښکله سبا به ته روغه کوي بیا به سره الله نه کوي